أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. سورة الحج 59 نمبر آیات. د 59 نمبر آیات کې د شهیدانو د پاره او د هغه خلکو چې د دین د پاره د کورونو پرې خودري د هجرت کړي دي د هغوی فضایل ذکر کیږي او د هغوی بشارت اخروی ذکر کیږي. اخیرنه بشارت الله تعالی وی ليدخلنهم خامخ بداخل کې دی لره مدخلا زیر داخله دل تیرضونه جديو په خوشاله یو دې زګین ته به الله داخله یې جديو په خپل داخله دل باندې په خوشاله او د غزګینه جنت. وان الله یقین الله تعالی علیم حلیم خامخ پویا او صبرناک دی. الله تعالی پویا دی په ټول حالات باندې مظلوم په مظلومیت باندې پویږي او ظالم په ظلم باندې هم پویږي. خو دې سره سره صفت حلیم صبرناک دی نو بده وجه ظالمان په ورین نه راني سي په لټه مرګي. ذالک دا حکم تاسو واورید. ومن عاقب او هغه چا چې زیاته وکړي یا عاقبه په معنا د انتقام سره دی هغه چا چې انتقام واغست بمثل ما عوقب به په اندازه د هغه چې تکلیف ورکړی شوی و دته د سره ظلم شوی او زیاته دی ولکه د خپل انتقام واغست سر په سر باندې ثم بغي عليه بیا زیاته وشره د سره لنصرنه الله نقام خبر سره الله تعالی امداد کوي د سره. دې ځکه کې دا مسله ذکر کیږي عام طور شریعت کې دا خبره ده چې بل سره ظلم زیاته وکړو نو بدل اخیستل هم جایز دي او معاف کول هم پکا جایز دي او معاف کول زیات بهتر او غوړه دي په هغه صورتونو کې چې کړه د سړی پیشور مجرم نه او د دې معاف کېدل په وجه باندې د حوصله نور نه بلندېږي نو په دې صورت کې معاف کول بهتر دي او د هغې دپاره قرآن کې ځای په ځای باندې حکمونه ذکر شوي دي او د هغې فضایل ذکر شوي دي. لیکن په بل صورت کې چا سره ظلم شوی دی او هغه ډول دې معاف نه کړو خپل انتقام یې واغست سر په سر باندې چې څومره زیاتې ورسره کړې ته عمر ورسره بېرته کړی دی. بیا د هغې نه وروسته په کار خدا وه چې بس اوس سر په سر شو خبره ختمه شوې وې لیکن دغه کس دغه د چا نه چې انتقام واخیستی شو دغه کس بیا راولګېد په دې اولني کس بیا ظلم وکړو نو سر په سر خبره وه خو دا پرې نه ښودله نورې هم سره زیاتې وشو. نو اوس سوال دا ده چې دې کس خو به اولا کار باندې عمل ونه کړو په خلاف یې اولا یې وکړو جایز و خو خلاف یې اولا و اولا دا و چې معاف کړی وې ده معاف نه کړو اوس یې انتقام یې ته واخیست هغه سره بیا ظلم وکړو اوس دې صورت کې سمه سره د الله تعالی به سره امداد کوي او که نه به کوي بره خو ذکر شو چې الله تعالی د مظلوم سره مرسته کوي دې ذکر کې څه خبره شوه چې مرسته به ورسره کېږي که نه به کېږي یا دا مسله داسې طریقه باندې ووایه چې مظلوم دوه قسمونه دي. یو مظلوم هغه دی چې ظلم ورسره وشو خپل انتقام نه اخلي او دویم مظلوم هغه دی چې د خپل انتقام یې واخیست سر په سر انتقام واخیست انتقام نه اخیستل غوره و اخیستل چې کم دی دا جایز و لیکن خلاف یې اولا و. اوس پر دې دویم کس الله تعالی امداد کوي که نه به کوي نو هغه مسله ذکر کېږي. الله تعالی وی ومن عاقب چا چې بدل واغست بمثل ما عوقب به په مقدار د هغه چې زیاتې شوی د سره ثم بغي عليه بیا ورسره زیاتې وشو لنصرنه الله نو خامه خبره د سره الله تعالی امداد کوي ځکه دی په حق ځکه دی چې مخکې د کوم انتقام اخیستی او هغه سره ظلم شوی او سر په سر انتقام واخیست اگر د حق اگر که خلاف یا ولا لیکن حق خو یو جایز خو حرام خو نه و که نه نو هغه حق جایز کار یې کړی و اوس د سره بیا زیاتې وشو نو الله تعالی لینصرنه الله خامخا سره الله تعالی امداد کوي. نو په دې کې دا اولنی لام هم تاکید دپاره شو سرن کې دا نون مشدد شد والا نون دا هم تاکید والا دی نو معلومه شوه چې دې کس سره امداد کول هم د الله تعالی په نسبت باندې یقیني دي څنګه چې په اولنۍ صورت کې الله تعالی سره امداد کوي د مظلوم سره داسې په دې دویم قسم کې هم الله تعالی د مظلوم سره مرسته کوي. ان الله لعفو غفور یقین الله تعالی معافي کوونکی دی او بخښنه کوونکی دی. سوال حمق سوال و چیرې خلاف اولا کار کړی دی نو الله تعالی هغه سره وعده وکړه چې
که خلاف اولاد نو هم الله تعالی مطلب معافي هم وکي ابخانه به هم وکي ځکه چې خلاف اولاد ناجایز خو نه دی. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. دا اوس دلیل ذکر کیږي په دې خبره باندې چې الله تعالی د مظلوم سره مرسته کوي او د ظالم نه انتقام اخلي، د مظلوم بدل کې الله اخلي. نو دې باندې دلیل دا دی چې الله تعالی د داسې قدرتونو مالک دی چې شپه په ورځ کې داخلولی شي، ورځ په شپه کې داخلولی شي، په عالمي کائناتو کې دومره زیات مضبوط تصرف کولی شي. نو د یو ظالم نه انتقام اخیستل د مظلوم سره مرسته کول دا خو دومره ناشنا نه معلومیږي، بلکې دا اولنی کار ډېر ناشنا دی چې ورځ په شپه کې درنه کول، شپه په ورځ کې دا کار ډېر عجیبه او ناشنا دی. نو دغه ښکاره انقلابات د شپې د ورځې دا دلیل دی په دې خبر چې الله تعالی د لوی قدرت مالک دی، او چې ګر د لوی قدرت مالک دی نو دی کولی شي د ظالم نه انتقام واخلي، د مظلوم سره مرسته وکړي. نو دغه اولنۍ مسله باندې چې مظلوم سره مرسته کیږي په هغې باندې دلیل عقلي ذکر کیږي. وای دا په دې وجه چې یقینا الله تعالی یولج الليل ان نباس شپې لره په نهار په ورځ کې، ویولج النهار ان نباس ورځ لره په الليل په شپه کې، وان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی، بصیر لیدونکی دی. نو وان الله سمیع بصیر دا بل دلیل چې الله تعالی یو خو قدرت لري، قدرت تاسو واوریدو چې په کائناتو کې څنګه تصرف کولی شي. دویم د الله تعالی صفات دا دی چې دا اوري هم او یینی هم. نو ډېر مظلوم حالات مظلوم پریادون هم اوري او دغه حالات یینی، او د ظالم دا دومره تکبر او غرور هم اوري او یینی هم. دا صفاتونه نو قدرت اوریدل لیدل درې وانه چې رايو شي. نو د دې خبرې ثبوت چې الله تعالی د ظالم نه انتقام اخیستلی شي، د مظلوم مرسته کولی شي. ځکه انتقام دپاره دغه درې صفات انتهایی ضروري دي چې وس بیا رسي، قدرت په لري، زور به وي، او د حالاتو نه به خبرېږي او ییني به. دا صفتونه درې وانه په الله تعالی کې شته. نو چې الله تعالی سره دا صفتونه موجود دي نو په دې وجه دا کولی شي ظالم نه انتقام واخلي، مظلوم سره مرسته وکړي. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك دغه مخکینی حکم چې ظالم نه انتقام او د مظلوم سره مرسته، بأن الله په دې وجه یقینا الله تعالی هو الحق، دا حق الله تعالی موجود دی او د خدای صفاتونو د لوی صفاتونو مالک دی. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، او یقینا هغه څه چې داخله کې را بلی بغیر د الله نه هغې ته خدایان وایي، د خدای تعالی په نظر ورته ګوري. هو الباطل، دغه باطل دی. وان الله هو العلي الكبير، او یقینا الله تعالی اوچت او لوی ذات دی. دا بل دلیل شو په دې خبره باندې چې الله تعالی کولی شي د ظالم نه انتقام واخلي، مظلوم سره مرسته وکړي، ځکه دا حق دی. او د الله تعالی نه بغیر چې څومره خدایان خلک مني دغه ټول باطل دي. الله تعالی اوچت او لوی ذات دی، د لویو صفتونو مالک دی، نو دا انتقام اخیستلی شي. د ځینې علماو رای دا ده چې ذلک بأن الله هو الحق، دا د مظلوم د مرستې او خاص کر د جهاد کې د فتح چې کومه فایده نو هغې ته اشاره ده. مخکې نه د هجرت او د جهاد باس را روان دی. نو دې ذکر کې الله تعالی وعدې ذکر شولې چې الله تعالی د مظلوم سره مرسته کوي چې کم اخرجو د کورونو نه ایستلی شوي دي مظلومان دي. نو اوس یې فایده ذکر کېږي چې که د دې مظلوم سره مرسته وشي نو فایده به یې فایده به یې دا شي چې د الله تعالی حقانیت او د بوتانو د الله تعالی نه بغیر د څومره خدایان خلک مني د هغې باطلوالی به ثابت شي. یعنی سوچه اسلامي نظام او اسلامي عقیده به دنیا کې نافذ شي. دا یې فایده ده. نو په دې وجه باندې الله تعالی د دوی سره مرسته کوي. نو گویا چې دا اشاره شوله د مظلومانو سره د مسلمانانو سره د مرستې د فتحې هغه فایدې ته پکې اشاره شوه. او دا دواړه احتمالونه د آیات کې شته دي. الم تر ان الله انزل من السماء، ایته نه ګوره چې یقینا الله تعالی نازلوي د اسمان طرف نه ماء اوبه، وتصبح الارض، نو وګرځېږي ځمکه مخضرة تکشنه. دا بل دلیل دی په دغه مخکینۍ مسله باندې چې الله تعالی د لویو قدرتونو مالک دی، د انسانانو د حالاتو نه خبر دی، او د هغې مناسب فیصلې ټیم په ټیم رالیږي. په دغه مسله باندې دلیل دی. نو اوس تاسو ګورئ الم تر ایته نه ګورئ ان الله انزل من السماء،
یقین الله تعالی نازلای د اسمانه طرف نه ما انبو دا وبکله نازلای چې کړه د خلکو بو د ضرورت بیا صبر نازلای سمره چې په دنیا کې خلکو ضرورت پوره کیږي او چې کله نقصان کوي بیا نور باندې شي نور نه راوړيږي کله کله د عذابونو صورتونه ځان لدی خو عام نظام یې دسي دی چې هغه ټیم نازلېږي چې کله ضرورت او هغه ټیم کې بندېږي چې کله ضرورت پوره شي او دا غینه بعد د نقصان خطرې جوړي نو با غینه بعد باران بند شي دا دلیل شو په دې خبره باندې چې الله تعالی د انسانانو په احوالو باندې پوره خبر دی او د هغې مناسب فیصلې رالیږي نو چې کله باران وشي په تصبح الارض بیا وګرځېږي ځمکه مخضرة تکه شنه ځمکه شنه شي ان الله یقین الله تعالی لطیف مهربان دی خبیر خبر دی نو الله تعالی پر خپل بندگانو باندې خبر کیږي مهربان به دی او د احوالو نه خبر دی نو ځکه د باران اندازې د تاسو وکتل چې څومره مقدار باندې کیږي کم ټیم کیږي او فائدې څومره فائدې دي او دا ټول فائدې د چا د انسانانو دي نو دا الله تعالی پر انسانانو هم خبر دی هم به مهربان دی ځکه دا کارونه کوي نو پته ولګي چې د مظلوم سره مینا زیاته ده د احوالو نه خبر دی نو ځکه د الله تعالی د هغه د انتقام اخیستلو خبره کړې ده چې بدلتي اخلم مظلوم رسته به کوم ظالم برانس له ردی الله تعالی د پاره ما هغه سری فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي دا د الله تعالی پوره تصرف ته اشاره ده چې د الله تعالی د پوره تصرفات او مالک دی پوره اختیارات او مالک دی الله تعالی د پاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي و ان الله یقینا الله له هو الغنی الحمید دا الله تعالی بی حاجت او استایل شوی ذات غنی بی حاجت را اجازه د ضرورت نشته او حمید استایل شوی دی نو دا د الله تعالی کامل صفاتونه دي